بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ مخبره ده، تاسو ګورئ دا د ما د نیا قبر دی. موږ دا قبر جوړ کړی، خو دا هر کله چې دا کار چا کړی دې سره دا پخته چې کومه د سیمټو دا تخته وه دا تاسو ته ښکاري دې ته نه راویستې ده او دا قبر یې متمات کړی. دا قبر تاسو ته زه ښیم دا تاسو ته ښکاري. دا قبر یې مات کړی او دا تخته یې ترې نه لرې کړې ده. دې نه وړاندې د مخبرې نه بلا بوټي موږ کرلي وو، هغه بوټي ترې نه پټ شو او دې سره سره د مخبرو چې کومه بې حرمتي رونه روانه ده دا تاسو ته ښکاري. د دغې تختې د ویستو دپاره قبر له دومره تاوان نقصان هم ورکړی دی او بل دا چې دا بې حرمتي ده تاوان او نور هر څه خو به پرېږدو. دا زمونږ مخبره تاسو ته ښکاري او دا قبر یې خراب کړی دی. دا قبر تاسو ته ښکاري، دا کرک شوی هم دی. دلته دا قبر ډېر زیات خراب شوی دی. بیا چیرته چل شوی نو تخته خو بځای پاتې شوه، خو قبر هم دغسې پرېښی دی، سړی ترې نه تللی. او دې نه مخکې هم د مخبره کې داسې حالات راغلي وو چې چا ترې نه بوټي پټ کړل، چا ترې نه د خلکو نه کفنونه یوړل او د شپې چې کم تازه مړی ښخ شي نو چې سم وي نو هغه ترې نه پټوي، دومره پورې چې خازې یو دا څیزونه هم ترې نه پټېږي. نو دا زمونږ مخبره ده او دا د روډ د پاسه تاسو ته ښکاري. دا د مستدخلو جنازګاره، دا لاچیان دي، دا خور هم پکې پرته او دا قبر دی. او په دې دومره لنډ ځای کې دروازې په رڼا کې دا کارونه کېږي په مخبره کې. دا تاسو ته